أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. صدقت يا رب العالمين. پرون د یهودیانو تذکره وه او نن الله رب العزت د عیسایانو تذکره کوي. الله رب العزت فرمایي ومن الذین قالوا انا نصارى، او د دین هغه خلک چې وی ویل چې موږ عیسایان یو، نو موږ اغشتې وه د دوی نه وعده پخه بیا یې راکړه دوی فنسو یې راکړه دوی حظا څه حصه مما د هغې نه ذکرو چې بند نصیحت ورکړی شوي ته بهي په هغې سره فاغرینا ای فالقینا موږ ورواچول وروغورځول په منځ د دې کې عداوت دشمني والبغضاء او بغض کینه الى یوم القیامت د ورځې د قیامت پورې. الله کوئی زر دی چې دې ته به معلومه شي چې دې څه کوي د هغې خبرداری به ورکړي. خبره دا ده چې عیسایانو نه الله رب العزت وعده واغشته، الله رب العزت ورته چې زما سره به شریک نه پیدا کړي. پیغمبر به منې چې کله عیسی علیه السلام اسمان ته اوچت شو د مسلمانانو په رایې باندې، او د عیسایانو په رایې چې صلیب کړی شو، نو بیا دې کې چې دې مختلفې نسطوریه او مهدیه او وغیره فرقې جوړې شو، یو بل ته خلاف شو، یو بل ته لاندې وته، نو عداوت او بغضا دا پکې جوړ شو تر دې چې یو بل یې ویني اوس کله سمې جنګونه یې وکړه یو څه. نو الله رب العزت وایي چې موږ خو د دې نه وعده اخیستې وه او هغه بنیاد څه چې فرقې په هغې کې مختلف شي. په بنیاد کې چا وي چې عیسی علیه السلام د خدای زوی دی، چا وي عیسی علیه السلام کې خدای حضور کړی دی، ورته شوي دی نعوذ بالله، او اوس اصل خدای پاک او عیسی علیه السلام بس دا عین ګرځېدلي یو شان دي بس. او چا وي درې خدایان دي، یو پکې عیسی علیه السلام دی، مختلفې دغه پکې اوس هم پکې په دې وخت کې غټې غټې فرقې دا دوه پکې مکمل یادېږي او یو ته هغوی فنډامنټلیست وایي چې کوم بنیاد پرسته زاړه پاتې دي چې هغوی په خپل شي باندې برقرار دي. چې دولت شوه پروټسټنټ دی که څه بلاره، او یو چې دی همدکه ارتوډکس. اوس په دې کې دا منظمې چې دا پروټسټنټ ده که څه بلاله، دا په دنیا کې د ټولو نه زیاته د دې په حساب سره نور پکې دی وړې وړې لکه دا باندې او دا پکې آزاد خیال دی، د مذهبي اقدارو ډېر خیال نه ساتي، د علاقې د زمانې سره بس والله چې مثال په طور د نن سبا نام نهاد چې کوم په پیسو باندې د مولا خرڅېږي یا کوم سکالر خرڅ شوي په پیسو چې ته ورته ورغلې چې بهي زما همیره نشته خیر د اسلام کې ته هم چلېږي، بل ورته ورغلې چې زما لمونځ ته هم زړه نه کېږي خیر د ته هم پکې چلېږي. نو بس چاته یې د لکې کټ کړو، چاته یې د خپه کټ کړو، ستا هر چلېږي، د بل چاته هغه اسلام لاندې وي. دکه شانتي باندې خپل عیسایت کې ازادانه خیال دی بس هر څه پکې چلېږي. او تقریبا دې ټیم کې پوه اعظم هم د دین دی. بیا اوس پکې ما کته نو دې پکې اوس اوسه پر خدما تر ما هېچا ته نه ورغله، خو چې اوس مې سرچ کوله نو دې پکې یو بله مشرقي فرقه هغه په کوم حساب سره دې وایي ډېره خو ما ونه کته، خو هسې اندازه ذهني طور ته زما صرف دونه جوړه شوه چې دا صرف د مشرق د ممالکو هغه حیثیت نه بلکې مغربي ممالک هم پکې څوک د څه خاندانونو نه یا په څه طریقه چې هغه نوې نوې خبرې کوي راوچتې کړي او د هغې نه یو نوې فرقې شانتې شکل دی مشرقي ورته ویل چې نور یې څه دغه دی هغه انشاءالله که روان دې پرې څه مطالعه وکړه بیا به نوره ډېره ماته پته نشته خو یو پکې غیدان لیکلي وه چې نوې دا پکې لګیا دی
د دې کوم وخت شوی دی خو دا کار د نورو په حساب نه دی. نو په دې کې دا مختلفې فرقې جوړې شوې. اوس د ټولو خبرې په عقدي اعتبار هم غلطي که کوم وایي چې درې خدایان دي هغې اقانیم ثلاثه اقالیم نه اقانیم ثلاثه د اثنین نه ده وایي درې کسه چې دي نو درې حضرات دا دنیا چلي تاسو ته پکې مخکې ما خبره کړې ده. نو که ته ورته ووایې چې د عیسی علیه السلام نه وړاندې بیا دنیا چا چلوله نو بیا دې ځای په عقل هم یو شی و په مذهب به ته ثابتې هسې خو چې هغه بنیادي ته ورته وایي چې د دې ځای نه عیسی علیه السلام سټارټ هغه شي د دې نه وړاندې بیا دا دنیا چا چلوله نو بیا هغې سره څه نشته. اوس که بله ته ووایې چې وایي چې عیسی علیه السلام د خدای زوی نو خدای پاک ته ضرورت د زامنو شته. که د خدای پاک زوی د عیسی علیه السلام نو د خدای پاک اوسه پورې څومره زامن دي څومره زامن دي ځکه چې د یو عام بنده د هغه چې دومره عمر شي او دومره چې هغه د خدای پاک له وجودینو نه دا شته چې پیدا شوي دي او نه چې دې ختمېدونکي د هغه زندګي دا ختمېدو والا نه ده مخکې نه دي او وي به اوس بیا خو دغه اعتراضات بیا دې خوا ته که نور ته ووایي چې خدای پاک دې ته تاسو وایي چې دې کې حلول کړی ورننه شوي دي نو چې تاسو دا وایي چې عیسی علیه السلام پانسي شوی دی نو خدای پاک هم پانسي شي که نه صرف عیسی علیه السلام پانسي شي او که دواړه پانسي شو نو دا دنیا بیا څوک چلوي بیا یې څه طریقه ده نو عقل سره هم دا غلط وړلي دي. نو خدای پاک ځکه د دې هغه دغه کوي چې ما پکې بغض او عداوت ور واچو د دې وجې چې دې بنیادي ارکانو کې او بنیادي وعده چې د دا وغورځوله. ومن الذين ودهغ كساننا قالوا چې وویل دوی انا یقینا منګه نصارا عیسایان یو. نصارا یا د ناصره دا یو کلي په دې کې عیسی علیه السلام پیدا شوي یا خو هغې طرف ته منسوب دي لکه سړی ځان ته ونیږي مرداني یا پېښاوري یا چې دې نو ځان ته ونیږي پاکستاني یا افغانستاني یا چې دې هسې ځان ته لیکي عربي دا نسبت ته ولي او یا عامه چې کومه خبره ده او مضبوطه ده هغه دا ده چې عیسی علیه السلام به چې کله مختلفو خلکو ته ورته وایي چې زما دعوت ومنئ چا نه منه نو بیا یو ځای کې ووایي وایي من انصاري الی الله څوک به زما مددګاران په دین کې نو قال الحواریون نحن انصار الله موږ چې یو ستا مددګاران یو په دین کې د هغې نه دا نصارا بیا راولي انصار الله ټولګي د الله تعالی د دین. قالو چې وویل دي انا یقینا منګه نصارا عیسایان یو اخذنا منګه اخذتې وه د دوی نه منګه اخذتې وه میثاقهم پخه وعده د دوی نه فنسو بس هېره کړه حظوًا څه حصه فنسو بس هېره کړه دوی حظوًا څه حصه مما د هغه نه ذکرو چې پند او نصیحت کړي شوي دي دا به په هغې سره څنګه چې یهودیانو ته تورات هغه حصه وګرځوله چې کومه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشنګویي او د وحدانیت تعلیماتو پکې لکه شانتي بعضې حصې وګرځولې چې کوم ځای کې وحدانیت والا تعلیماتو دا ورته چې هلکه الله یو ومنه دا ورته چې خو درې یو او دغه یو درې چې دا خو چې درې یو شو یو درې شو لکه نن سبا چې اهل حدیثو طلاق ثلاثه مثال دی نو بیا خو داسې کار دی څلور یو شو او یو څلور شو دا هم ومنه بیا پنځه یو شو او یو پنځه شو نه دغه نه مني یو درې یو شو او یو درې شو نو الله رب العزت وایي چې نه دې هېر کړه هغه احکامات یې درسره وورکړو او کومو کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تذکره وه هغې هم پرېښود. فاغوینا بس موږ وروغورځول بینهم په منځ د دې کې العداوت دشمني والبغضاء او بغض د زړونو په زړونو کې مو الله بغض ور واچو الی یوم القیامت تر ورځې د قیامت په پورې دیو په سره شدید اختلافات سخت اختلافات دي. اوس یې که کوي نو صرف د اسلام خلاف الکفر ملت واحد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په خپلو کې به پکې دا وي چې دا پلانکې دي دا ډنګرې دي دا دا دي دا دا دي خو چې کله ستا خلاف ودرېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نو الکفر ملت واحد بیا به دهري بیا به هندو بیا به عیسایي بیا به چې دي هر مذهب والا چې غیر مذهب بیا به ستا خلاف بیا ودرېږي ستا خلاف به ټول یو څنګه چې مسلمان ته دا حکم دی که ته هر قوم سره تعلق ساتي د هر ملک سره تعلق ساتي د اسلام چترے و پټولو باندې برابر ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بقا کی کاشمر یو بیا به یو مسلم بیا پکې انما المؤمنون اخوه دا ټول یو مسلمانان اوس په دې باندې بحث شروع شو نو په دې کې
رسول الله صلی الله علیه وسلم عربي و په داسې ویل عربي و او صحیح ده ټیک ده خبره ولاندې پکې څه پراته دي بحث مباحثې به مکمل کېږي لګیا دي خلک او د دې لاندې چې کوم اعتراضات دي یا عربو لانګیزه بولو حدود او دا الله دې معافي دا ځکه موږ وایو چې د قرآن ته رانږدې شي مخکې د هغه نه چې تیاره م راټینګي چې تیاره دې راټینګي بیا به د ځان وباسي او بیا د ذهن د هغه اعتراضاتو نه نوځي الله وی وسوف ينبئهم الله وذر دې خبرداري به ورکړي د الله تعالی بما فهغه کانو چې ودي يصنعون چې جوړول به چې کومې منسوبې به جوړولې څه خبرې به کولې باغې به زر چې الله رب العزت دې خبر ورکړي یا اهل الكتاب اهل کتاب قد جاءكم یقینا راغلی تاسو ته رسولنا پیغمبر زمونږه یعنی زمونږ د جانب نه یبین لکم بیانوي تاسو ته کثیرا ډیر مما د هغه څه نه کنتم چې وی تاسو تخفون چې پټول م هغې لره من الکتاب د کتاب نه داسې ډېر مسایلو چې تاسو پټول او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه عقیده تاسو ته ښایي چې بهی تاسو د وحدت د توحید عقیده پټوله او دا د توحید د الله د یوازیوالي عقیده ده دا د عیسی علیه السلام د پاکوالي عقیده ده دا د مور د پاکوالي عقیده ده دا چې دا ستاسو په مذهب کې د زنا دا سزا او د پلانګي شي دا سزا وه دا درته رسول الله صلی الله علیه وسلم ښایي او تاسو پټول بیا وایي ویعفو درګذر کوي عن کثیرین د ډېرو نه درګذر کوي داسې بعضې خبرې دي چې په هغه مذهب کې وي او په دې مذهب کې نشته نو د هغې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم درګذر کوي هغه درته نه بیانوي ځکه دا د علماو خبره چې به کوم ځای کې کومه فرقه نه وي او ته د هغې تذکره کوې نو دا بلکل ناروا دي څوک پټوي یو فرقه پېژني نو ته ورته د هغې تذکره کوې ته والله ذهن ته خبره وله چې د هغې عقیدې ورته بیانوي هغې عقیدې ورته بیانوي نو دا نه دي پکار نو د هغې د سر تاسو کې تصور ختم شوي او په دې مذهب کې چونکې شته نه نو د دې وجې رسول الله وسلم د هغې نه درګذر لازمي نه دي په دې مذهب قد جاءكم یقینا راغلی تاسو ته من الله د الله د جانب نه نور قرآن پاک و کتاب مبین او کتاب واضح نور هم دی او کتاب واضح هم دی اصل کې د دې ځای نه چې دی نور چې دی دا قرآن پاک ته په دې ځای کې ویلي دلته نور دی په قرآن پاک او د دې وجه ورپسې آیات کې د هغې کې تفصیل دی یهدي چې هدایت کوي الله رب العزت به په دې سره نو اوس دلته دا ضمیر چې دی دا د واحد دی د تثنی دی د دوه نه دی نو یو څیز سره هدایت کوي او هغه دلته مراد قرآن پاک دی یهدي هدایت کوي به په دې سره الله تعالی من اتبع هغه چاته چې دی انابت ساتي اتباع کوي پیروي کوي رضوانه د رضا د الله تعالی د الله رضا پسې ګرځي نو دې نه مراد دا شو چې قرآن پاک شو او اوس که څوک را اونخلي را ګرم شي هغه وایي چې نه د نور نه مراد چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم دی نور والا آیا نور لیکر آیا دا نور نه مراد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی بس صحیح ده دا موږ ورسره څه جګړه په دې کې نشته په دې ټکي کې جګړه نشته په دې ټکي کې ورسره جګړه نه کوي چا سره به خلې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صفت چې هغه نور د صفت په اعتبار سره رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه چې الله نور السماوات دا الله رب العزت نورانی خو اصل د رسول الله صلی الله علیه وسلم محمد بشر ليس كالبشر بل ياقوتة حجر ليس كالحجر اصل د رسول الله صلی الله علیه وسلم بشر کما یو کسر الیام د پنجاب 400 کې ما سره ناس راته به یو هفته چې ته به وي په ډنډا یو ډب راکړه ډب به مې ورکړي هفته بس لګیا ما ته خو پته وه غږونه راته معلوم خبرې مې کولې به نو مونږ هر چا سره چلېږو عوام چې هر چا سره نه چلېږو دا بعضې موریان هر چا سره نه مونږ هر چا سره چلېږو هفته بس راته وایي لګیا وو نو ما ورته وویل چې خبر کېږي یا کیسه ویسه مې کوله نو ما ته وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې مې الفاظ استعمال دي چې عظیم شخصیت ہے وہ ایسا کسی مرتبول اقبل الفاظ کی اردو کا بولا ما تقول تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان مانا تم نے ان کو انسان کہا مورتے انسان مانا قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی اللہ رب العزت قرآن کی ہوئی جو تو چیز استاد بشان بشر قرآن کی زیر بزیر چیز استاد بشان انسان اور استاد طرف تک انسان در لے گئے دیو جی په
الله عالمګيري لیکي چې زمونږ او د نورو ملګرو ترمنځ عاشقان رسول ترمنځ مسلمه ده په یو تاریخي قول باندې 800 علماء کرام عالمګیر بادشاه خو بدو قوالی بلاشي د خلکو چې دینو د نوې نظریې ولا صرف بدوالي راټینګي د دې صرف تنقید کار دی د دې اصلاح کار دی هغه کې په باندې چې زمونږ قومیت والا چې دا ټول هغه پالو کې یا که زمونږ قانون کې دی او هغه په پنجاب کې دی او په سند کې هغه دغه طرف ته ډېر توجه کوي نه صرف تنقیدات طرف ته نه پکار چې خوالم نه پکار هغه کې بدوالي دا چې څومره هغه تاریخ محفوظ کړی دی او خوالي چې څومره هغه تاریخ محفوظ کړی دی دا نه خبره خو یو تاریخي قول سره 800 علماء کرام نو 800 لکه غونډ په غونډه درباریان هغه کې د وخت لوی خلک د شاه صاحب په شان دغه دا ګیر چاپیره چې کوم شاه صاحب خاص مال دغه سره ګیر چاپیره واخله یا دغه خیر بیا نو 500 یو باندې 800 په یو باندې 500 علماء کرام چې د اغیرا غونډه کړې د احناف مسلمه خبره بعض خبر بګي کمزور وغیرہ کې دي چې ځان نه خبره مقتبی چې کوم اقوال دي هغه کې دا خبره ده وی کده یو کس نه دا تاسو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نور دی که بشر دی فرشتہ ده که انسان دی جن دی که انسان دی یا عربی دی که عجمی دی که ده درته دا وایي چې یاره ما ته پته نشته نو فقط کفاره دغه کس کافر دی ځکه دا د عقیدې مسله ده چې دا ته به د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم بنیادي علم دا به تا ته ضروري چې هغه انسان دی هغه عربي دی هغه آخري پیغمبر دی دا ټول چې بنیادي خبرې دا ته یاد دي دا یادول پکار دي نو ما ورته وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بشر دی ته عامل به امام انسان مونږ محمد بشر ليس كالبشر رسول الله صلی الله علیه وسلم انسان دی خو زوت ته هغه پشان دی موږ دای د خو خور ته نه رسول او نه هغه زمون پشان دی هغه ځان له شخصیت دی خدای مګانا بشکه چې بنده دی نور یو کل والا صفات دی ورستیا بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر خیر خبره دا مورتی چې انسان دی بس دغه د هغو زما اخري خبره وای نه پس بیا قرار نه لري نو کیسه داسې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم انسان دی دا لازمي خبره نو څوک وایي چې نور دی او نور دی نور یو صفت دی بس کیسه ده او صرف نور دی دا بیا د کوبره کې دا صحیح ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم انسان هم دی او څوک ورته نور وایي دی ورته ها او کوی چې دې کې ابتدا دا ثابت دي بس وی ټیک ده تا خبره خو د قرآن پاک ته اشاره یا ځکه چې نور دینو کې قرآن پاک کې چې کوم ځای نور اشاره کړې ده نو هغه اکثریت یا قرآن پاک ته او یا ایمان ته اشاره ده یا دې لار غای به پدې سره الله والله تعالی من تبع هغه چاته چې پیروي کوي اتباع کوي رضوانه درزا د الله تعالی سبحان السلام لا سلامتی اتا ويخرجهم اور اوباسی لرا من الظلمات دتیارینا الى النور رڼا طرف ته باذنه په حکم خپل سره په خپل حکم سره الله رب العزت دتیارینا په اسلام سره دتیارینا چې د اوباسی رڼا طرف ته په قران سره دتیارینا اوباسی رڼا طرف ته یا چې دی په اصطلاح د رسول الله صلی الله علیه وسلم مفهومات کې بیا اصل معنی باندې مفهومات کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذات په وسیله او توسل سره جواب دی دې باغ چې خلک د تیارې نه راوباسي رڼا طرف ته او رسول الله صلی الله علیه وسلم نور دی عظیم زمون د ایمان دی الحمدلله او بشر انسان ويهديهم او لا هديدا الى صراط مستقيم هغه سملا ويهديهم او بوزيد لنا الى صراط مستقيم هغه سملا طرف ته یو څو مسائل دي یو پکې دادا چې پوزې ته اکثر وچه دوایي یا چې داسې بل څه سړی پوزې طرف ته راکړي چې هغه د ستن منکي بل څه داسې د دارو ورته ووایه یا وک کې سړی چې دی نو څه دارو ور واچوي یا پکې ستن من وي دې سره روژه ماتېږي او په وخت اوبه تېرې شي دا وخت خبره ده دا نور په وخت اوبه تېرې شي نو بیا پرې روژه نه ماتېږي دا شان یو کس دی د دو ورو دی د غاښونو ترمنځ یوه دی وینه وکړله نو که دا وینه د ده د سره لاړو کې تېره شوه خو دومره کمه وه چې دی پې اډوسه پوی نه شي په خوند رنګي سه پویه د سره پوی نه شي ډېره کمه وه نو روژه نه ده ماته خو که نه دی په خوند من باندې پوی شو نو بیا یې روژه ماتېږي
دغه شان یو سړی په ژبه باندې څه وسږي ډایرکټ یې وغورځوي نو دا مکروه دی حرامو نه نږدې کار دی بد ګڼلی شوی دی او عذاب یې شته چې کوم حرامو ته نږدې مکروه تحریمي د هغې عذاب خو د حرامو نه کم نو دا روژه خو نه ماتوي مکروه ده اوس که یو زنانه ده د هغې خاوند چې دی د هغه ذهن چې دی هر ټیم ما برابري ګرځي هر ټیم غوسه غوسه ګرځي هر ټیم غوسه غوسه ګرځي او هغه یې بیا بېعزته کوي ګډې وډې ورته وایي یو څه بل څه نو که دا بیا سکي نو خوند یې کتلی شي بیا به روژه ماته چې خوند من دی دې کې ډارېږي کوي نو بیا د دې روژه مکروه نه ده د دې روژه بیا مکروه نه ده خو په صورت چې د ضرورت نو بیا یې روژه مکروه ده دغه شان یو ماشوم دی او هغه د پیر د زنانه شته نه او څوک داسې شته نه چې څه والله هغه بلکل هغه رجېدلی یا جولی شي چې دی خوړی شي چونکې ماشوم دی اوس څوک شته نه دغه ماشوم خرابېږي نو څه به تېروي نه او خوله کې والله زنانه چې دی نو دا هغه خوراک یې چې دا والله جولی شي هغه یې ورکولی شي خو که معمولي خوند باندې دی نو بیا بیا روژه ماتي دا احتیاطي مسایل دی چې بعضې وخت کې راشي نو ځکه یې ورکوي دغه شان مسواک چې الله رب العزت د موږ له توفیق راکړي مسواک دا سنت دی او په روژه کې چې څوک کوي نو ثواب یې نور هم زیات دی دا خبره چې په روژه کې نه کوي یو څه روپیس وغیره دغه له ځان بچکول پکار ځکه چې هغې خوند ډېر تېز خو که چا مسواک استعمالو د شپې لفتې نیولې جوړ نو په هغې کې لا خوند نو بیا هم ورسره روژه مکروه هم نه ده او ماته هم نه ده یو کس خوراک وکړو دا اوس هغه مسله دې ته خیال وي یو کس خوراک وکړو په هیره باندې ده ته یاد نه و روژه خو ماته نه ده که موږ مخکې ویلي روژې نه ماتېږي یو کس خوراک وکړو یاد ورته نه دي روژې نه ماتېږي دغه شان یو کس ته یاد یې نه دي په کس یې الټۍ رانهوستې او الټۍ یې وکړې په کس یې نه دي راوستې الټۍ په خپله وشوې نو په دې دواړو صورتونو کې موږ ویلو چې روژه ماته نه ده یاد دې ورته که نه روژه ماته نه ده نو چې په دې کې روژه ماته نه شوه اوس د دې نه پس دې بنده داسې کار وکړه چې دې غریب ورته جومات سره علاقه نه وه خو سهار یې روژه نیسلې او ماښام راپاڅېدم یا دا سره چې دې مونځ وه داسې همداسې بوتل نو د ده روژه خو ماته نه ده خیال وکړه چې یاره روژه خو نهسې ماته شه خوراک وي وکړه پیپسي وي وو یعنې چې دا څه وخوړو راشه چې دې اوس خوراک وکړه چې روژه خو بس خوراک وکړي که ده ورپسې خوراک وکړو قصدن هغه ده چونکې د ده په ذهن کې دا دی چې زما روژه هغې سره ماته شوې ده په هیرې سره نو په ده باندې قضا شته خو کفاره پرې نشته قضا پرې شته کفاره پرې نشته کفاره څنګه ولې د هغې بحث بیا وروسته را روان دی کفاره پرې نشته او قضا پرې شته د دې په مقابله چې بله مسله د هغه سبا را روانه ده دې مسلې د ښه ذهن کولو کې چې سبا مسله بیا جدا کولی شي بله نه سبا هم دغه شان مسله ده خو لږ ځای کې بدله ده چې دې مسله کې ذهن خلاص وي هلته به بیا خلاص خبره دا ده چې په هیره باندې خوراک وکړي یاد ورته نه دي یا الټۍ وشوي او ده قصدن نه دي کړي نو په دې کې روژه خو د ده ماته نه ده موږ مخکې ویلي خو د دې نه پس د ده ذهن کې دا دي چونکې دې سره مې روژه ماته شوه د هغې نه پس یې خوراک وکړو د هغې نه پس یې خوراک وکړو نو دې سره یې روژه ماته شوه قضا پرې شته نو کفاره پرې نشته صحیح او بله مسله د دې په ضد ده بلکل هغه به سبا راځي که چا دوایی وچه یا لندۍ وغیره پوزې طرف کې خلک راخلي یا چې دې ستن مني داسې څه پوزه کې وي یا غوږونو کې وي څه دوایي ورواچېدې سره روژه ماتېږي خو که غوږونو کې اوبه تېرې شوي نو هغې سره په غوږونو باندې اوبه لاړې نو په هغې سره روژه نه ماتېږي بیا یې کې څه مسله شته یو بله وا به بیا وروسته په ژبه باندې څه سکل یا دا سکل بس او چې د هغې خوند ته تېر نه کړي که چېرته عام معمول کې بیا مکروه ده روژه او که چېرته ما درته وي خاوند دی غوسه ناک وي یو څه بل څه هغې ته سخت ضرورت وي بیا یې کولی شي اجازت یې ورکړي لکه شان یو کس سیاست نوکر دی او دې مالک ډېر څه پخوي یو څه بل څه سخت ضرورت دی نو هغه ته هم اجازت دی صرف ښځو ته نه سړو ته هم اجازت شته یارېږي نه یو زنانه د ماشوم دپاره په خوله کې چې دي نو څه جوي راجوي بل څه صورت نشته نو خیر دې جولی شي ولا ورکولی شي بغیر د ضرورته به نه دي او که ضرورت وي نو کولی شي ولا اجازت ورته شته هغه شان د مسواک خبره مې درته وکړه لکه بلکل شنه لفظ دی د هغې نه جوړ کړ کوم مسواک صحیح دی خیر د مسواک